ذکر کوي چې کله دغه فیصله وشي نو دا شیطان به د خلکو ته ووایي دا خلک به اول د شیطان ته چې موږ نه سپارش مپارش خو لاله وکړه نو دا شیطان به ورله جواب ورکوي چې ګوره ستاسو سره الله په دنیا کې وعده کړې و رښتونی او حق وعده در سره کړې وه تاسو هغه خبره ونه منله ما در سره وعده کړې وه خو ما د خپلې وعدې خلاف وکړو الله در سره وعده کړې وه چې زما حکمونه ومنئ زما تابعداري وکئ نو زه به درله جنت درکم نعمتونه به درکم خوشحالی به درله درکم الله در سره دغه وعده کړې وه او د الله وعده رښتونې وه خو تاسو چې دی هغه پوره نه کړله ما در سره وعده کړې وه چې مړه ګناهونه کوي اسم نشته دی حساب کتاب نشته دی او آخرت نشته دی او کوي نو چرته به دغه سره بیا ګورو نو ما در سره دا وعده کړ خو زه د خپل وعده چې د خلاف ورزي کوم ما د خپل وعده خلاف ورزي وکړله د دغه خپل وعده نه زه چې د خبر نیما نو دا خلک به ملامت کوي چې ظالمه په دنیا کې خو ستا د وجې نه مونږ ګناهونه کول تا به راته دا چې د مشورې راکولې چې مړه آخرت ته خو را ډېره موده ده چېرته به یې ګورو به بیا او دا پلان کې ګناه وکړه او دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه نو ستا د وجې نه مونږ دغه ګناهونه کول نو شیطان به ورته وایي ما ملامته کوي خپل ځانونه ملامته کوي خپل ځانونه ملامته کوي ځکه چې ما چې تاسو کوم ګناهونو کې مبتلا کړي وای نو څه زور خو در باندې زما نه و څه غلبه در باندې زما نه وه ما په چا کې پړی اچولی چې د خپې نه مې نیولی چې شا به راځه دا ګناه وکړه ما خو صرف د ګناه طرف ته رابللی ما به درته وی چې راشه ګناه وکړه الله به درته وی چې دا ګناه مه کوه تاسو د الله خبره نه منله او زما خبره مونه فاستجبتم لی تاسو زما خبره ومنله د الله په مقابله کې تاسو زما خبره ومنله نو چې د الله په مقابله کې تاسو زما خبره ومنله نو اوس ما ملامته کوئ بلکې خپل ځانونه ملامته کوي خپل ځانونه چې دې ملامته کوي دا غلطي ویل ټوله ستاسو د وجې نه ده او بیا به ورته اخره کې دا وایي وایي که تاسو ما ته ډېر فریادونه وکئ ډېرې جړاګانې راته وکئ زه ستاسو فریاد نه اورم ستاسو فریاد اورېدی نه شم او نه تاسو زما فریاد اورېدی شئ نه زه ستاسو فریاد اورېدی شم نه تاسو زما فریاد اورېدی شئ او حدیث مبارک کې راځي د دې شیطان دپاره بیا د اور یو تخت چې دی هغه به ورله کېښودی شي د اور یو تخت به ورله کېښودی شي او یو روایت کې دی چې د اور یو داسې منبر شان به ورله جوړ کړي په دې باندې به کښېني دا د دې چې څوک متبع دي ټول خلک به ورته ښکته ناست سي اخره کې به ته چېرې چې لږ سپارش خو لاله وکړه لکه ورپسې آیات مبارکه کې د جنتیانو ذکر راځي نو اوږد حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی علیہ السلام سفارش وکړي نو دا کافران به ویني ورپسې دغه سفارش چې د حدیث ذکر کوم نو دا کافران به ویني نو دا کافران به د شیطان ته راجمع شي چې ګوره مسلمانانو خو چې د چا خبره منلې وه د پیغمبرانو خبره منلې وه د نبی علیہ السلام خبره منلې وه په هغه ایمان راوړی او تصدیق یې کړی د رسالت نو هغه پیغمبر خو ورله سفارش وکړو هغوی ته خو خوشحالی میلاو شولې هغوی ته خو یې سفارش وکړو موږ ستا خبره منلې وه ستا تابعداري م کوله اوس ته موږ له چې دی لږ سفارش وکړه نو اول به ورته شیطان دا ټولې خبرې وکړي بیا چې کله شیطان راپاسي د خپل ځای نه وخځېږي نو وایي د ده نه به داسې بدبویي لاړه شي داسې بدبویي چې داسې بدبویي به چا په د دې نه مخکې اډو چا داسې بدبویي چې ده هغه بوی کړې نه وه دغه بدبویي چې کله د ده نه خوره شي نه بس دی به دې مخکې شي دا خپل کسان به ورپسې شي او جهنم طرف ته به روان کي الله دې ته امان وکړي نو جهنم ته به چې دی ور وغورځي ورکوز به کي